خپل پیژنګلو به د کتونکو سره کوي نن چې کوم دسترخوان ستاسو په دغه بازار کې را جوړ دی ته څنګه ګورئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عرفان نوم دی او رزاړو دکاندارانو صدر یم. یاره دا خو د باچاخان بابا د طرفه یو ښکلی او ټرست پروګرام دی او دا خدای خدمتګاري چې څه ته وایي دا حق دی جي او دا زما خیال دی چې دا په هر بازار کې لکه په چارسده کې پېښور کې سوات کې په هر ځای کې دا پروګرام شروع دی او دا یو خدای خدمتګار پروګرام دی چې دا مرګري دا پروګرام چلی. موجوده وخت کې چې کوم ګرانی دا کوم حالات کې دسترخوانونو څومره ضرورت دی موږ وینو او سره په ګورو چې سرکاري دسترخوانونه درې دي 400 کې لګي کم ځای کې دي. والله چې ما خو نه لیدلی نو دا دلته دا یو دسترخوان نه چې دا دوی خپل د دکانداران خپل پروګرام کوي دا بشیر استاد باقي خو ما سرکاري والله یو ځای کې نه لیدلی چې دا کم ځای کې یا سي په نوم باندې وایي صوبي حکومت دا چې وایي چې موږ دسترخوان ما خو نه لیدو چې لکه کم ځای کې لګي. د رمضان پیکج بلې خبرې کو د خپل بازار دکانداران خبر تاسو کله وایي کنه چې پیسې شراغلي د اختر له خو خوشاله دي. والله چې اوس صرف پی ټی آی ولا واغشتل کم چې دا غیره کسان دي هغه دې چې څوک پروګرام چلی هغه کسان دي او ټول ینګ لکانو لوړو لوکړي چا سیدا دغه سړی له یو لمونه کړی چې لکه دغه ضرورتمنی او هغه کس له وکړي. اصل د غریبانو تاثیر سوینه سوري یره چې بس غریبانان خو په ټول لګیا دي خیره وته کوي. نن د پېټرول د خبره کیږي نه دوی به چې په 3000 شي او په 15000 شي موږ به اخلو نو یو هغه موازنه وکړه کې دی خو د جنگ حالات دی خو چې کم دي نو د جنگ په حالاتو کې مزید بم دا ګرانی. بالکل جی دا خو بدوی دا چغه والي وک عمران خان په 3000 روپے کې نو په 3000 روپے نو زه به حیثیت یو ټیکدار ډیسټریکټ صدر په حیثیت باندې خبرو کوم چې کله دا د پی ټی آی ګورنمنت راغلی دی دا دولت دیالس کالو شو مخ لا تر اوسه پردل تعبیر دی لیدلی نمبر نمبر 2 دا چې لکه هغه کارون لتري ومګه چې کوم ځکه نیلام لګي او کمرین واریږي. دا یو رزړ کې ولاړو کنه رزړ ستا شاته یو سکول دی سو کال شو هغه ټیم کې چې سیخ پسو سیمټ پسو هغه خلکو ته کمرې روانې دي دا چې نیلام کېدو د دې سلو کال تقریبا وشو نیلام شوی دی بیا پکې دوباره ریټیډ شو بیا تر نن ورځې پورې هغوی سره د خبره ده صرف د خپل اشباشۍ لپاره پیسې شته نور نه د کاروبار لپاره شته نه د روډ لپاره شته نه د بل څه لپاره بس داسې خپل ټایم دې پاس کېږي. خدای پاک دې د دې خلکو نه خلاص کړي او په څه طریقه باندې داسې حکومت خدای پاک راولي زموږ د ټولو پکې خیر او خوشحالي وي.